زما عظیمه مسله چې راشي و د دې متعلق اداوا چې بھائی قبر فخول غره په شریعت کې بالکل نشته لري. الحمدلله د دې لپاره پروسه کال موږ بخپل کلیږي صحابه کې بخپل مقبره ته جاړو کې میشن چلولیو دا غي د وجنه په سونو قبرونه الحمدلله خلکو کاچا کړل بیا غیر لپاره موږ تلو جمعهتونو کې خلکو سره خبره کول دک شانتي او دا غیر لپاره یو میشن چلیدو نو زمون او ګوره برکات یې نور اخرت برکات یې پر دنیوي پیدا دار او د زمون ذاتی مقبره چوا زمون ذاتی مقبره چې کله دا غینه مون قبرونه ولاړول او صفایي ولا وکړه نو اغینه مخ کې به زمون د ټولو ټبر او د خیل دا دغه چې به زمون مقبره خلاص شوه زمون مقبره خلاص شول بس کو خو چې کله موږ د مقبره صفایي وکړو قبرونه ولاړول شو نو بیا یو مشروي چې د اته یو قبرونه ځای پکې پیدا شو 88 قبرونه ځای پکې پیدا شو سوره پیدا ملاو شو هغه سنت خو پرې دغه پیدا ته جدا پیدا وم دغه دنیوي پیدا نو قبرونه په خپل په شریعت کې ګورې نشته ښه ځان سره به دوکان نه کوي چې دا خو یو ماربل دی دا خو یو ډپر ادا دي صرف د دې لپاره چې بنده وي چې رکران نشي نو کدي سر ته ول یو نوم لګي د کانې نو دغه شته نور چې کوم دینو په شریعت کې د قبر په خول نشته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله قبر په دې طریقه باندې وي چې په لومبای رزبانی څنګه جوړ شي د خارونه کظهر السمک پشان د شاد مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې باندې پرز شپه کې 15 رحمتونه نازلېږي ښه نو دای په کې ونی چې د امړې ګناګار دی او کدا سم دی مطلقاً یو فرمایل چې مسلمان د دنیا نه فردو کې لاړ شي د دنیا نه مسلمان او د قبر کاچینو په د باندې 15 رحمتونه نازلېږي او چې کله یو سړی قبر پوخ کی په دې رحمتونه باندې کړو او سرونو خويندو تاسو نه تاسو کوم چې ما قبر پوخ کړ ما دې پلار سره دې رور سره او دې تر سره او دې ماما سره احسان وکړو کده سره ما ظلم وکړو هلته چې بندل شي نه رحمتونو ته او دواګانو ته محتاج دي نو تور پسیم لاس روچته دوه ور پسې نه کی دوه رکعات ور پسې نه کی نفل ولا نه کی با دواګانی ول نه غواړي او قبر دې پم را باندې کړو بس سم داسې لکه جوړو بس نوم نیول روکو نو بای قبرونه کچا کوي ښا چې چا قبرونه پاخه دي نو دا ځان سره نن اعظم وګي چې موږ به قبرونه کچا کوو ځکه چې 15 رحمتونه ما پر خپل بلار رور تر مور باندې کړی دي خولي کچای کې مزیدار بلدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته راغی نو وی فرمایل چې زما یو عرض سوق به پورا کوي ټول صحابه دیارو بیا نبی علیہ السلام چې علی صاحب کوم دی نو علی صاحب باسید وی علی تلار شپ مدینه منوره کې وګوره چې چرته د روح والا سیس تصویر دغه ختم کا او چې کوم ځای کې چې کوم دینه د بوت دغه مات کا او چې کوم ځای کې پوخ قبر دغه ولاړه علی صاحب لاړو په لګ وخت مدینه وړګه اونته کې کلو نو تصویران وشلول چې کوم ځای چته او چې چرته چې کوم دینه د بوتانو نه ختم کړو او چې کوم ځای کې چې کوم دینه سو قبرونو نه کچا کړل او راغي بیا راغي او وی فرمایل چې بای دغه نبی اسلام ته ما جی کارو کو نبی اسلام فرمایل کدن نبات چا د روح والا سیس تصویر جوړ کو کدن نبات چې کوم دنه چا چې کوم دنه سوکللو بوت جوړ کو یې قبر پوخ کو نو یاد لري دې په هغه دین باندې نه دی په کوم دین چې مارات لل کړی دي سوره سخت سزا ده سوره سخت وعید دی نو د نن بعد به مونږه تاسو ټول قبرونه نه پخو په تصویر باندې به ان شاء الله مستقل بیان بیا کوم ښه چې تصویر جوړول څنګه حرام دي ولې حرام دي څنګه به نه جوړو اوس هم داسې یو بی ادبی را لکنه دوره بی ادبی رااله دوره بی ادبی چې په جمعات کې ختم وشي کنه په جمعات کې غبار پرېدا په جمعات کې ختم وشي خلک با هغه وړو کې ته به سیرا چولی استاد ته بل سیرا چولی او په جمعات کې برور ډلې ډلې کېږي په بل واسونه چې کلاسه تصویرانو باچی وردا ډیر لوی ظلم دی ښا دا ډیر لوی زیاتې دی تصویران مو باسي ګناه خاصم ګناه خدای الله په کور کې بیا ډیر لوی ګناه دی ابعز پوهیږي کنه نو بای د دین ازانو ساتي په دې به ان شاء الله پوره موضوع چړلم په دې لږ وخت دانه کیږي خو نن مې دا عرض دی چې کم نارینه او زنانه زماره خبره اوري او د چا د مور او پلار او ورور یا د بچی قبر پوخ دی نو په دې درس کې د اراده وکړي چې موږ به ان شاء الله د قبرونه کچا کوو موږ برسه کلدار زی غالبا او اکتوبر دا سپتمبر دا راځي نو موږ خپل قبرونه کچا کړو خو کومه مزیدار پراته دي قبرونه کچا کوي ښا قبرونه کچا کوي مخون بدل درکې رحمتونه په نازلېږي ته چې مقبره ته ځین یو سکون به د ملاويږي ولې چې زید رحمت سکونی او دا د بلډینګ جوړ کړي او نو دا صرف موږ د شیطان لمس راکې خلک به وایي چې وګوره د پلار خبر ډو پوخ نه کو ولګه خلکو خبره روکه کمانه دا ډېر تبای موږ لري واجونو کو موږ عزیز ولایږي پر رواجونو بس غر کړو ښا پر رواجونو به ان شاء الله زما راتلون کې اتوار باندې تاسو سره مذاکره کوي خیری دی رواجونو چې موږ له صورت تبایو کوم دور بل سنه کړي ښا نو دی وجه زما د ټولو خدمت کې دار دې خبرونه کاچا کوي ښا الله دې موږ تاسو ټول د قبرونو په خول نو ساتي او چې چا په اخري نن د اعظم کوي چې ان شاء الله موږ به کاچا کو ولګي وتا مزدور په ولګي خپل وکاچایږي خولي مزیدار خون بدل درکې او همړې به دعاګانې کوي ښا الله دې زمونږ تاسو ټول په شریعت باندې
روان کی الله دې موږ اساس ورونه د دین خدمت والی دعا وکي الحمدلله رب العالمین